بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو پرون سبق کې مونږه دا خبره کړې و چې جمله مسند د جملې په صورت کې به مونږ کله راوړو. مونږ ویل چې کله تقوی حکم فائدہ ور کول مقصود وي یا سببي وي نو التقبا جمله برازو. بیا و جمله کې عام ده، جمله اسمیه راوړل هم شي صحیح دي، جمله فعلیه هم صحیح دي خبریه، او جمله شرطیه راوړل هم صحیح دي مسند، او جمله ظرفیه راوړل هم صحیح دي. بیا جمله ظرفیه کې دا خبره کړو چې کله جار مجرور راشي ظرف راشي نو دا موږ په فعل پورې تړو او کپا شی به فعل پورې بدلو. نو ډېر سي قول دار چې په فعل پورې بدلې ځکه چې دا اصل په عمل کولو کې فعل دی او په دا پورې وتړو نو هم صحیح ده، ډېر اصح نه دی. او په دا پورې په شی به فعل پورې ځکه تړل کېږي چې دا مفرد وي. وس نن سبق کې د مسند اخرنی احوال چې دا مسند په کم ځای کې مؤخر کو په کم ځای کې مقدم کو. نو مؤخر کو به حاله چې کله د مسند له ذکر دا اهم یو دا مخکې تقدیم د مسند له کې دا خبره ذکر شوې ده. وجو اما تاخير المسند فلان ذکر المسند الیه اهم کما مر، چې ذکر د مسند له په کم ځای کې ډیر زیات اهم وي جو الدغه با مسند چرنده او مؤخر کو مسند له په مخکې کو. واما تقدیمه او تقدیم د مسند په کم ځای کې یعنی مسند په کم ځای کې مقدم کیږي. نو دې یو څه وجني نمبر 1 دا ده چې کله دا مسند ته خاص کې په مسند له پورې، مسند ته قصر کې خاص کې په مسند له پورې، نو الګي د تخصیص د پاره دا مسند نه مقدم کیږي. اگر ته لا فیها غول ولا هم عنها، نو لا فیها غول مطلب دا ده چې د جنت په شرابونو کې صرف د جنت په شرابونو کې سردردي نشته ده. نو اوس دلته دا سردردي په نور شرابونو د دنیا کې جره دا سردردي شته او صرف د جنت پر کې نشته، نو هغه کې لکه دا مسند مقدم کړه لا فیها غول. له په اعتراض لري چې فیها دا مسند نه بلکې د مسند یو حصہ ده، مسند خو فعل له پرېږي. نو دلته داغي جواب ورکړه دا بیا وایي ان شاء الله. بیا لکم دینکم ولی دین مثال ذکر کړه ده چې خاص ستاسو لپاره اساسو دین او خاص زماره لپاره زما دین دی. دلته هم دا د حصر لپاره د قصر لپاره د مخ کړه ده په دې باندې. او دا وایي بیا مخکې واما تاخيره ارج تاخير د مسند له فریان ذکر المسند الیه اهم چې ذکر د مسند له اهم لکه مخکې د تشریح په تقدیم د مسند له کې. واما تقدیمه مسند په کم ځای کې مقدم کول کېږي. نمبر 1 ځای د مسند مقدم کولو فلی تخصیصه بالمسند الیه، چې کله دا مسند خاص کول مقصود وي په مسند له پورې، چې کله دا مسند خاص کول مقصود وي په مسند له پورې نو الګي بل مسند مخکې کول کېږي. لقصر المسند الیه علی المسند، یعنی بار را بندول او دراګیرول د مسند په مسند باندې علامه حققناه فی ضمیر الفصل، لکه موږ په ضمیر الفصل کې دا ویل ان ما نقول تمیمی انا وانه مقصود على تمیمیه لا يتجاوز الا القیسیه. لکه د انا تمیمی معنا دا ذات تمیمی ما او تمیمی انا معنا دا چې تمیمی صرف او صرف زایما، مطلب د دې علاوه قیسی او دانه ما. نو بدی کې چې خاصواله پیدا کیږي د دې ونه چې د مستری مخکې کړه د مسلمانانو. لکه الله تعالی فرمای لا فیها غول، لا فیها ای لا فی غمور الجنه غول، چې د جنت ولې شرابونو کې سردردی نشته. نو مطلب دا دی چې لا فیها غول صرف د جنت په شرابونو کې سردردی نشته. د دنیا د شرابونو چې نه بریږي سردردی شته، یعنی د دې وجه نه په انسان په سر باندې درد راځي، د دې وجه نه نور تکلیف انسان ته راځي، او صرف د جنت د شرابونو د شری چې بریږي راغلی شي دا خاصواله چې پکې راغله نه دا د لا فیها د وجه راغله. بخلاف امور الدنيا فانها قولا فان قلت المسند والظرف اعني فيها والمسند اليه ليس مقصور عليه بل على جزء منه على ضمير مجرور الراجع الى امور الجنه. وې دلته تاوي چې مسند به مخکې کولای کېږي د پاره چې مسند له راګي په مسند باندې. نو په دې مثال چې ذکر کوم دا خو د ممثل مطابق نه لري، ځکه دلته خو مسند نه راغلی بلکې لا فیها دا غو جار مجرور دی، ظرف ته او دا ظرف متعلق دی په فعل پورې او فعل دلته نشته دی. نو دلته خو دا فعل د خاصوال لپاره مقدم نشو بلکې جار مجرور مقدم شوی دی چې هر فعل یو حصہ ده. لکه پوه شو به معنی چې فین قلت المسند هو الظرف، چې مسند خو دلته ظرف دی یعنی فیها، والمسند الیه ليس بمقصور علیه، مسند له دې سره نه رابن شي بل على جزء منه بلکې د فعل په جزء باندې یعنی ضمیر مجرور الراجع الى خمور الجنه، چې راجع الى خمور الجنه. تقول له المقصود ان عدم الغول مقصور على الاتصاف
وای دلته مقصود زمونږ دا دی کنه چې دا عدم قول یعنی دا سردردی چې نه راځي چې دا خاص کول مقصود دی د جنت په شرابونو پورې دلته زمونږ مقصود دا دی چې دا سردردی نه راتلل دا غول نه راتلل دا خاص کول دی په دا باندې چې دا صرف د جنت د شرابو سره خاص دي د دنیا کې شرابو ته دا متجاوز نه دي نو دلته کې مسند چې نه هغه مسلم دا مقصور دی په مسند باندې په قصر غیر حقیقي سره قصر اضافي او قصر حقیقي او قصر دا بل ان شاء الله وای د قصر اقسام بیا په پنځم باب کې روان دي قلت المقصود مقصود المسلم ان عدم القول مقصور على الاتصاف بخمور الجنه چې دلته مقصود دا دی چې راګیرول دا خمور جنت په عدم قول باندې لا يتجاوز الى الاتصاف متجاوز نه دا اتصاف ته په امور دنیا کې وینه اعتبرت النبي في جانب المستدرك کته اعتبار د نفي په جانب د مستد کې نو معنا بدا شي چې ان القول مقصور على عدم الوصول في امور الجنه چې دا قول دا را بن کړی شوی دی پناه حاصل د جنت په شرابونو کې لا يتجاوزه الى عدم الحصول في امور الدنيا او دې تجاوز نه کړي دا عدم حصول یعنی د نه حاصل په دنیا په شرابونو کې لکه پوه شو به باندې چې دنیا په شرابونو کې سردردی شته او په دې کې نشته ده فالمسند الیه مقصور علی المسند نه لکه مسند له را بن کلشی له مسند باندې په قصر غیر حقیقي سره قصر حقیقي او اضافي نو ان شاء الله راځي وقد القياس في قوله تعالى او دا رنګ د الله تعالی دا قول قياس لكم دينكم ولي دين چې خاص تاسو د پرستاسو دین او خاص زمانه پر زمانه دین دی ودلګي دا مسند الیه دا مسند مقدم شوی دی دلګو مسند نشته لكم خدا غچا پورې متعلقي کې ناغت مقصود دی ونذيره ما ذكره صاحب المفتاح ونذير دریا چې ذکر صاحب المفتاح په قول تعالی ان حسابهم الى على ربي چې نشته له حساب زما پر باندې مطلب دا دی ان المعنى حسابه مقصور على الاتصاف به على ربي لا يتجاوز به الى الاتصاف الى غيره چې زما دا حساب دار باندې شعر صرف په الله باندې چې زما حساب صرف او صرف الله پاک باندې الله پاک نه ما سیوا په بل چا باندې نه یعنی دا حساب صرف راغیرول مقصود په الله باندې فجميع ذلك پس په ټول صورتونو کې قصر الموصوف على صفت قصر د موصوف د په صفت باندې راګیرول د موصوف د په صفت باندې نه صفت راګیرول د په موصوف باندې کما توهم بعضهم ولهذا د دې وجنا لم يقدم الظرف دا ظرف نه مقدم کولېږي وای چې کله دغه شو کنه چې تقدیم دا ته تخصیص فائدہ ورکړي تقدیم دا ته تخصیص فائدہ ورکړي نو ظرف به نه مقدم کولېږي ځکه چې ګوره په قرآن مجید کې په دې مثال کې لا ریب فیه لا ریب فیه معنی دا چې هیڅ شک نشته دی په دې کتاب کې یعنی د نورو کتابونو په نسبت باندې مطلب په دې کتاب کې شک نشته دی او د نورو کتابونو چې کوم د دې په ګمان کې وو پای کې شک وو خو په دې قرآن مجید کې شک نشته دی فيه لارې باندې نه ویلې دا کدا ویلې نو بیا به دا تخصیص فائدې نه ورکوله هغه خاص کول دا مقصود دی چې دا شک نشته دی في لا ريب فيه لم يقدم ظرف لم يقدم الظرف ولا مخرج ظرف الذي والمسند على المسند مسند په مسند باندې دلګي لا ريب لا في جنس ته او ريب اسم دی لاله او في جر مجرور متعلق او دا سره متعلق دا خبر دی نو دا ظرف چې په اصل کې مسند دی په مسند باندې مخشه لم يقل لا فيه ريب نه ویلې ولی لالا يفيد زکه چې فائدہ ورنګي دا تقدیم دی په ثبوت الريب ثبوت شک في سائر كتب الله تعالى بناء على ان على اختصاص عدم الريب بالقران بنا په دې باندې چې دلګي دا ريب په قران سره نه راخښه وانما قال في سائر كتب الله وسائر كتب الله ویو د دنیا ټول کتابونه ونه بلکې صرف آسماني کتابونه نو یې چې قرآن په مقابله کې صرف د آسماني کتابونه معتبر دي د دنیا کتابونه سره د آسمان د قرآن مجید په مقابله کې راځي نه لانه المعتبر في مقابله القران كما ان المعتبر لکه څنګه چې معتبر دی په مقابله د خمور د دنیا کې خمور د جنت کې خمور د دنیا لا مطلق المشروبات وغيرها او تنبیه ها یاد ویم نمبر دا مستند په هغه ځای کې مخکې کولېږي چې د اول والی نه دی انسان ته پته ولګي د مخاطب ته پته ولګي چې دا کم څه ما مقدم کړی دی دا غوړې خبر دی او دا صفت نه دی چې د موصوف سره د صفت سره التباس را نشي د صفت سره د التباس را نشي ځکه چې دا صفت په خپل موصوف باندې چرته هم نشي مقدم کړي خو چې کم ځای کې مستند مقدم شي نو لګي مخاطب ته د اول نه پته ولګي د اول نه ته پته لګیدل څه ضروري دي چې وروسته بیا هم پته لګي وروسته بیا هم پته لګي او تنبیه یا تنبیه په حالت فن علی تخصیص ای تقدیم المسند للتنبیه یعنی مسند مخ کولېږي د لپاره تنبیه من اول الامر چې دا اول امرنا علی انه چې دا مسند چې دا خبر د لعنات صفت نه اذن نات لا يتقدم والمنعوت زغه صفت نه مقدم کولېږي په موصوف باندې وانما قال من اول لاندې ګوره
من اول الامر دغوي لانه ربما يعلم ذکر ډیر کړه ته ورستو پته لګي چې انه خبر لا نعت چې دا خبر ده نعت نه په تامل فی المعنى په تامل سره په معنا کې ونظر الى او نظر کول دی دا الى انهم يرد في الكلام قبل چې کلام کې خبر د مبتدا نشته نو پته ولګي چې کوم مخکې دا مقدم ده لکه دې په مثال ذکر کړه ده له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى اجل من الدهر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره ډیر غټ غټ عظمتونه دي خاص د پیغمبر علی السلام لپاره همم له نه ویل بلکې له همم ویل دا ظرف مقدم کړه دی مستری مقدم کړه دی دې لپاره چې دا پته ولګي چې دا له دا خبر مقدم دی او دا همم موصوف دی دا ورسول صفت موصوف سره خپل صفت نه مبتدا مؤخر ده له همم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره د غټ غټ همتونه کارونه دي لا منتهى لكبارها چې دا غیره او چتوالی دا غیره غټوالی څه انتها نشته وهمته الصغرى اجل من الدهر ادب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکوټه همت ورکوټه اراده دا هم د زمانه نه اوچته دلوي نه نو دلته کې معلوم الاستشهاد له هممون ده چې دا له مقدم کړه چې پته ولګي چې دا له خبر مقدم ده او صفت نه ده حيث لم يقل همم له او التفاول یا د تفاول د پاره د نیک فعلی د پاره د مستجن مقدم کوي لګل لګي سعادت به غره وجهک الايام صبر روخانه مغسره د زمانه چې د نیک بخت شوی دا نو دل لګي دا سعادت دا مخک شوی نه لکه پوه شو بلی معنی اصل کې دې الايام سعادت به غره وجهک ستاسو مخ په اوچتوا ستاسو مخ پر انا باندې د زمانه نیک بخت شوی دا خدای لګي د نیک فعلی د پاره سعادت مخ کړه او التشويق الى ذكر المسند الیه یا دا مسند الیه مستج مخکیږي د بعد چې مسند الیه ته دغه راشي شوق پیدا شي د مسند الیه ویلو لکه پوه شوي په دې مسند کې داسې الفاظ ذکر کې چې هغه د مسند الیه لپاره شوق پیدا کوي انسان نو دا څلورم نمبر دی ګره چې مسند لا مخکیږي یا خود تخصیص لپاره او یا چې لاول نه پته ولګي چې دا صفت دا خبر ده صفت نه او دریم نمبر تفاول لپاره څلورم او التشويق الى ذکر المسند الیه بیا یکون فی المسند المتقدم چې په مسند متقدم چې کوم چې مکله شوی ټول د جوګدواله یشوق النفس الى ذکر مسند الیه چې هغه شوق پیدا کوي د نفس د مسند الیه ذکر کوته فیکون له وقع فی النفس ومحل من القبول چې شي د لپاره په ځلکه زیګه او د قبول محل ان الحاصل بعد الطلب اعز من المنساق بلا تعب ځکه هغه شی چې په طلب سره حاصل شي په مهنت سره په کوشش سره حاصل شي ناغه ډیر زیات غوړي دا چې کوم په غیر استلوال حاصل شي لګل لګوسوي ثلاثه تشرق الدنيا بباجتها شمس الضحى وابو اسحاق والقمر دل لګوي ثلاثه تشرق الدنيا بباجتها درې سوزونه د سدي چې دنیا د هغه د ترو تازه غینا د هغه د روخانوالي نه روخانه ده واسترا خبر وکړه ثلاثه دا موصوف ده او تشرق الدنيا بباجتها دا ول صفت موصوف او خپل صفت خبر مقدم نو ایدل کې دا مستند مخ شوی لري لپاره چې د مسلمان شوق پیدا چې کله انسان دا خبر وکړه چې درې سوزونه د چې لاګي د تازهګۍ د ټول دنیا روخانه ده دا مخاطب پته کې دار له چې د درې سوزونه بسې شمس الضحى او ابو اسحاق والقمر یو د چاخ پټ ساخ په ټیم کې انورو او یو ابو اسحاق او یو قمر دا درې سنن نه لګي تشویق د لپاره د مخ کړه قولی ثلاثه هذا هو المسند المتقدم دا مسند چې مقلشه موصوف ده بقول تشرق الدنيا بما تشرق من اشرق يشرق بمعنى صار مذيعا روخانه کېدل الدنيا دنیا فاعل له تشرق د لپاره والعائد للموصوف او عائد پکې موصوف ته راځي ده و ضمیر المجرور في بهجتها بهجتها بحسنها ونظارتها تر تدقيق قلواله معنی څه شو اي تسير الدنيا منوره بباجه هذه ثلاثه وبهائها چې ټول دنیا روخانه ده په پړق د دې درې سوزونو باندې په روخانوالي باندې ابو سلیم متأخر ده شمس الضحى و ابو اسحاق وقمر د ازل کې د ابو اسحاق دې نه دا صفت بیانې لوی بیانې نو شمس الضحى او د قمر په منځ کې د لطفو سوزونو په منځ کې روخانه چې ذکر کو چې پیغمبر صلی الله فرمای خیر الامور اوسطها په دې باندې پوه شوي دا اوس ختم شو خبره اوس د دې نه خو تنبیه خبرداري درکې په دې خبره باندې وې دا کوم څومره احوال چې بیان شول د مستر او د مسند لی نو دا صرف د مستر او مسند لی سره خاص نه دي بعض پکې دي چې صرف د مسند سره یا د مسند لی سره خاص دي لیکن د دې نه علاوه دا د مفعول به سره مراد لشي د حال سره مراد لشي د ضمیر سره مراد لشي نو په دې باندې خپل ځان پوهه
وتنبيه كثير مما ذكر في هذا الباب وډیر هغه سوزونه چې په دې باب کې ذکر کړل شول په باب د مسند کې والذي قبله او درینه مکه چې کوم باب دی یعنی باب د مسند لې پای کې ذکر کړل شول نو غیر مختص بهما دا ځوانه خاص تری د مسند او د مسند لې سره یعنی احوال خو په دې کې ذکر کړل او دا دین علاوه په نور کې هم راځي لکه ذکر والحذف وغيره ما من التعريف لکه ذکر شو حذف شو تعریف او تنکیر تقدیم تاخير اطلاق تقیید وغيره ذلك او درین علاوه لکه ابدال راوړل تاکید راوړل عطف راوړل وانما قال كثير وكثير بقوي لان بعضها مختص بالبابين دغه بعض احوال دي چې دا مسند او مسند سره خاص دي لکه ضمیر فصل شو چې دا مختص سره مسند او مسند په منځ کې وکون المسند فعلا او مسند فعل اول دا مختص سره مسند سره اذ كل فعل مسند دائما ځکه هر فعل جنده مسند به همیشه وقيل او چاداوی دي چې پر کثیرون کې اشاره ده الى ان جميعها لا يجري في غير البابين چې د دې ډېر احوال دي چې هغه د مسند مسند کې استعماليږي په نور بابونو کې استعماليږي لکه تعریف فانه لا يجري في حال والتمييز ځکه تا معرفه دا حال او تمیز کې نه راځي وقت تقدیم او تقدیم لکه دا نه جاری کې په مضاف الیه کې وفيه نظر په دې کوئی نظر ده ځکه دا سنونه د دې نه علاوه په نور کې چې دا استعماليږي لأن قولنا جميع ما ذكر في البابين غير مختص بهما واذا قول چې زمونږ دی کنه چې موږ دا چې په دې بابونو کې چې ذکر کړل شوی دی دا د سره خاص نه دی لا يقتضي تقاضا نه یجري شيء من المذكورات چې د دې نه دا کم ذکر کړل شوی چې په دې کې هر یو په دې مستند مسلمین علاوه په هر څه کې موجود شي او خبره ده نه يجري شيء من المذكورات جاري شيء او شيء د مذکوراتنا في كل واحد من الامور التي هي غير المسند والمسند فضلا زياده عن يجري كل منها فيه اذ يكفي لعدم الاختصاص ذلك كافي لعدم الاختصاص لپاره بالبابين په دوه بابونو کې ثبوت في شيء ثابت کېدل د اوسې دا نه چره جدا کوي فهم والفتن اذا اتقن او ذهین الک ذهین طالب علم کله چې هغه د اعتبارات یا کل کم چې په دوه بابونو کې دي یعنی په دوه بابونو کې چې کم احوال یو ذهین کا سیاق کړل نو لا يخفى عليه اعتباره في غيرهما نو خفینه نه پرې باندې چې دا په د قیاس کې پر نور کې د دین علاوه لکه مفاعیل او ملحقات او مضاف الیه په دې کې بدا د هم ځان چلایبا اګه پوښوي د دې سره دا دریم باب چې دا ختم شو او